د مازدیګر او د ماسپښین منځ کې زه بیا رالم جامعه تحسین القرآن قاری محمد عمر علی صاحب مدرسې ته. نیت همدا و چې دلته به مازدیګر مونځ هم وکړو او چای به هم وڅښو. مونځ هم وکړو، بیا هم په چایو باندې مجلس جوړ شه. قاری عمر علی یو ډېر عجیبه خبره وکړه او دا مې هغه ته پرون وویلې چې انشاءالله ستا په دې یو جمله باندې به د سبا تقریر کوم. هغه ما ته یو خبره وکړه چې د تبلیغي جماعت یو ډېر بزرگ او محترم شخصیت حاجی عبدالوهاب صاحب رحمت الله علیه هغه تشریف راوړی و صوبه سرحد علاقې ته. نو ما ته یو ملګري وویل چې ته که راځې نو پټ غوندې راشه. دا نن نه تقریبا یو 9-10 میاشتې مخکې خبره. وی زه ورغلم، حاجي صاحب سره میلاو شوم، طبیعت هم خراب و. وی ما نه پوښتنه کی چې کیا کام کرتے ہو؟ وی ما ورته وویل چې مدرسه مې ده په جی ټي روډ باندې اکوړه خټک نه لږ وروستو پېښور طرف ته، او په هغې کې د حفظ او د ناظرې انتظام دی. ماشومان پکې قرآن یادوي او په ناظره وایي، او سوونه ماشومان دي. نوی جاجي صاحب داسې اډانه وهلې وه او لږ نیغ کېناسته. وی ما ته وایي چې قاري صاحب ان چھوٹوں بچوں سے اس امت کے لیے دعا کراؤ. ان چھوٹوں بچوں سے امت کے لیے دعا کراؤ کہ اللہ تعالیٰ تمام امت کی حفاظت فرمائے. اور بیا ما ته وایي چې اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چھوٹے بچے جو مختلف علاقوں سے قرآن کریم سیکھنے اور پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو ان میں اور انبیاء کرام میں 2 باتیں مشترک ہیں. ان چھوٹوں بچوں میں اور انبیاء کرام میں 2 باتیں مشترک ہیں. جو 2 باتیں انبیاء میں تھی وہی 2 باتیں ان چھوٹوں بچوں میں ہیں. وی زه ډېر متوجه کېناستم چې دا کمې خبرې دي چې د ماشومانو کې دي او لویو کې نشته. وی جاجی عبدالوهاب سے ما تو فرمائل کہ ایک بات تو ان میں یہ ہے کہ جس طرح حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات نے دین کے لیے ہجرت کی تھی، اسی طرح ان چھوٹوں بچوں نے بھی قرآن سیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہجرت کی ہے. گھروں کو چھوڑا ہے، ماں باپ کو چھوڑا ہے، بہن بھائی کو چھوڑا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑا ہے، اپنے گھروں کے آرام و آسائش کو چھوڑا ہے، اور یہاں روکی سوکی کھاتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں. تو یہ بات انبیاء کرام میں تھی کہ انہوں نے دین کے لیے ہجرت کی تھی، اسی طرح ان چھوٹوں بچوں نے بھی ہجرت کی ہے قرآن کے لیے، قرآن سیکھنے اور پڑھنے کے لیے.
تو یہ بات انبیاء کرام میں بھی تھی اور ان میں بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے جو پیغمبروں میں بھی تھی اور ان میں بھی ہے کہ پیغمبر گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور یہ بچے 8 9 10 سال کے یہ بھی گناہوں سے معصوم ہیں. اور دعا کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ دعا مانگنے والا پاک ہو اور یہ پاک ہے. تو ان بچوں سے تمام امت کے لیے دعائیں کراؤ. قاری سے ما تدا خبر چوکڑا نظر ډیر داسې متوجه شوم د دې یو خبرې ته چې ګوره د دې لویو خلکو یوه جمله لیکن هغه څومره د معنا نه ډکوي په هغې کې څومره لوی خیر وي څومره لوی او عظیم مقصد وي په هغې کې یو وړې جمله کې. نو عزیزانو عرض میں دا دے چې اصل شی هغه درد دی چې هغه 1,400,000 پیغمبرانو کې و او هغه درد داو چې دا انسانان د الله بندگان چې د خدای نه منکر دي خدای سره په دشمنی دي د خدای نافرمان دي دا خدای ته راجوخ شي دوی د الله نه تښتي او دوی راټینګ کې او خدای ته جوخ کې الله سره یو ځای کې داسې. نو دنیا کې چې دوه تنان خپلو کې مروري خفوي او ته پکې منډې تړې او کوشش وکړي چې یاره دا پخلا شي ته خوشحالېږي که نه. نو چې یو مرور ته خدای سره پخلا کې نو الله به څومره خوشحالېږي. د تمامو پیغمبرانو مشن داو چې مرور الله سره پخلا کول نافرمان خدای ته جوختول الله سره ملاول الله سره کینول دا د پیغمبرانو کارو. زمونږ د محبوب جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم هغوی هم 23 کاله مکه معظمه کې بیا مدینه منوره کې 23 ساله زندگی هغه په همدې بنیاد تېره کړې وه چې دا خلک خدای سره پخلا شي. او دام یاد لره چې الله سره د راضینامې کولو نه بغیر قسم په خدای که نه ستا پایه روانه شي نه د کار روان شي نه اطمینان و سکون په خوب کې وګوري.